السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. سماک ټي وي چینل کې درته هرکلی ویم. امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ خوشحال به یې، د ژوند په مزو کې به یې. عزتمندو، نن یو نوی خبر را مخته شوی دی. مشهور خواجه ساره ګل چاهت په ملیشیا کې ډیر زیات غلط کارونه شروع کړي دي. د موبایل کال یې هم لیک شوی دی. هغه نن سبا په سوشل میډیا باندې ډیر وایرل شوی دی. شفیع الله امیر صاحب او د ګل چاهت خلاف आवाज اوچت کړی دی چې د پښتنو نوم او شرمو. ګل چاهت په ملیشیا کې غلط کار باندې څنګه ګیره شو او دا کال یې څنګه لیک شو، یعنی د موبایل خبرې یې چا سوشل میډیا لا ورکړي او شفیع الله امیر صاحب د دوی خلاف आवाज ولوچت کړو. راځي عزتمندو، دا ټول معلومات مونږ سره په دې ویډیو کې وګورئ چې پورا معلومات نه خبر شي. کو تاسو مونږ سره په دې ویډیو کې نیو مهرباني کې زمونږ دا چینل مدرسه را سبسکرایب کړئ چې هر یوانی معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاويږي. عزتمندو، الله تعالی دې رحم وکړي. ډیر زیات بد خل شروع دی. مشهور خواجه ساره ګل چاهت ملیشیا ته تللی ده چې سندل خټک هم ورسه یو ځای ده، هغه ورسه ملیشیا ته تللی ده. عزتمندو، چې کله ګل چاهت او سندل خټک څنګه ملیشیا ته راورسېدل، شفیع الله امیر صاحب هم ورله ورغی. ګل چاهت ته وویل چې بس نور د پښتنو نوم مه شرموه، نور د پښتنو نوم مه بدناموه. شفیع الله امیر صاحب ولا هغه خبرې هم ریکارډ کړي دي، کومې خبرې چې ګل چاهت یو کس سره په موبایل باندې کړي وي. ګل چاهت هغه کس ته ویلي وو چې زه 4000 د ملیشیا رنګې اخلم. په دې خبره باندې د ګل چاهت او د شفیع الله امیر صاحب جنگ شروع دی. ګل چاهت امیر صاحب ته لاس هم اچولی دی چې ته څوک یې، ته زمانه تپوسونه کې زما خواه ده چې زه هر څه کوم زما خپل ځان دی. خو امیر صاحب په خپله خبره کلک ولاړ دی چې تا پورې د پښتنو نوم دی، د پښتنو نوم به نه شرمې وي، زمونږ پښتنو ته معاشره مه خرابوه. عزتمندو، دا وه زمونږ د دې وخت نیو معلوماتي ویډیو. د نورو نیو معلوماتي ویډیو دپاره زموږ دا چینل مدرسه را سبسکرایب کړئ. خوا کې وسه ټلی نشان ووایئ چې هر یوه نیو معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. والسلام.